बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेम जी इरफान दुरानी तासो गोरे जी प्याम खैबर नन ज़मुन कोर की वलाड़ियो ज़मुन कोर मतलब जमा कोर ना द टोल स्टेट कोर द टोल वर्ल्ड कोर टोली दुनिया कोर आगे की वलाड़ियो यो इदारा दा ज़मुन कोर द पेशावर पसीमा की मौजूद दी मुख्तलिफ अज़ला के ददी डिस्ट्रिक्ट की ददी ब्रांचेस दी कुछ नन जदल तरालमा और दे ब्रांच की जो गर्जेदम यकीन कई खुशहाल ना खुश बिल्कुल दा सेमा च खुशहाली डेरा पदे दा जमा जड़के च कम एक्टिविटीज़ मा दल तोली दल यकीनन पयो गवर्नमेंट इदारा के बमनी जब गवर्नमेंट याद कमा खुनन फर्स्ट दासी इदारा मौली दा गवर्नमेंट च दे की फैसिलिटीज़ दाना डेर दी उन सारा डायरेक्टर साहब हम वलाड़ दी जो सर हम खबर कहूँ खुच दल तदा वाड़ा मौली दल दे वड़ो जज्बात बम गोरू अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम अब साहब दारा तो आई माशाल्लाह तासो खो हाथ कड़े दे बिल्कुल ډېره مننه چې تاسو دراتلو مونږ سره چې کوم دلته ماشومان دي نو د هر یو ماشوم ځان له یو پروجیکټ دی دې ته مونږ سکول نشو ویلی چې څنګه په یو عام سکول کې ماشومان یې هغې ته ټول ایز ا کلاس روم بیا ته مونږ بېغمه شو چې چوټه ټایم نه پس هغې لاړه خپل کور ته واله شو دا ماشومان زمونږ سره 24 غنټې د دې ته د یو فیملی انوایرمنټ ورکول هغه زمونږ فرض دی او هغه مونږ حتی الامکان کوشش کوو چې مونږ دې ته د یو فیملی ماحول ورکو او د دوی چې کم په ژوند کې کمی او دا ټروماټایزد ماشومان دي د داسې بیک ګراونډز نه راغلي چې په هغې کې په دوی باندې د سختي هم لیدلي د ډېر مشکلاتو نه تیر شوي دوی یو سایکولوژیکل سټرس کې مې د هغوی هغه سایکولوژیکل سټرس ختمول دوی ته یو نفسیاتي سپورټ ورکول او دوی یو نارمل لایف ته واپس په ټریک راوستل دا زموږ ګول نو مونږ کوشش دا دی د ګورنمنټ سایډ نه چې مونږ د خپل مقصد کې پورا کامیاب شو او مونږ تھرو پارټنرز تھرو پارټنر انسټیټیوشنز تھرو ډونرز تھرو انډیویجوال فلنتراپسټ تھرو هغه زموږ مرګري چې کوم زموږ سره په دې کار کې د ګورنمنټ سره مرسته کول غواړي د هغې په سپورټ سره دا پاسبل دی ټول دې کې تاسو ته خو به چیلنجز ډېر زیات دي چیلنجز خو شته کم داسې کار به چې هغې کې به چیلنجز نه وي بیا چې کله مونږ خبرې وکړو د دې پروجیکټ نو په دې کې مونږ که تاسو دا بلډینګ وکتو دا یو پرپز بلډینګ نه دی دا سپیسیفیکلی د یو ماډل انسټیټیوټ دپاره جوړ شوی بلډینګ نه دی دا مونږ په رینټ باندې اخیستی دي نو یو خو هغه رینټ هم برډن دی بل دا دی چې دې کې بیا دا چې کومه علاقه ده دلته کې زما په خیال باندې په 24 غنټو کې 15 غنټې دلته بجلی بیا نه وي نو سولر سیټ اپ خو مونږ دې ته د یو ډونر په تھرو باندې لګولی دی د هغه یو جنرس کنټریبیوشن و خو هغه هم بیا ټایم ټو ټایم مینټیننس غواړي نو دا ټایپ شیزونه مونږ ته تھرو ډونرز تھرو پارټنرز د دې سپورټ همیشه پکاري او زه به دا وایم چې په دې حالاتو کې ملکی حالاتو کې چې کله ادارې ټول د یو چیلنج سره وابسته دي مخامخ دي نو په هغې کې به مونږ ایز ا کمیونټي مونږ به ایز ا سټیزن او ایز ا انډیویجول لیول باندې به مونږ خپل رول پلی کوو نو هله به انشاءالله حالات بهتر کیږي نو زمونږ د دې ملک او زمونږ د دې صوبې مشرانو ته څه وینا کوي تاسو ډېر ښه هغه دی دا یو انیشیټیو دی خو دا چې کوم هغه پرابلم دی که نه مونږ اوس هم که تاسو پېښور کې ګرځئ نو تاسو ته به ډېر سټریټ چلډرن ښکاري په روډز باندې یو خو دا ده چې په هغې کې ایز ا بزنس او ایز ا مافیا هم ده مونږ ریسنټ یو کمپین کړی د ډسټرکټ ایډمنسټریشن او چایلډ پروټیکشن ویلفیر کمیشن په توسط سره په ملګرتیا سره هغې کې تقریبا 50 ماشومان مونږ چې دی نو ریسکیو کړي وو فرام د سټریټ د سړکونو نه د مختلف هاټ سپاټس نه خو هغه چې بیا کله مونږ عدالت ته پیش کړل نو په هغې کې مونږ ته صرف لکه 5% داسې وو چې هغه جینونلی سټریټ چلډرن وو د هغې دی ور هوملیس د هغې فیملیز نه او که د هغې سره ګورنمنټ سپورټ ونه کړي نو دی ول ریمین اون د سټریټس باقي چې کم هغه وو نو هغه خو فیملیز ته واپس شو چې کم هغه ماشومانو چې کم ډیزرونګ وو واقعي هوملیس وو هغه مونږ دلته د دې ادارې په اغوش کې واغستل او هغوی به ټیل د اټینمنټ اف د ایج اف 18 ایرز د 13 کالو پورې به مونږ هغوی سپورټ ساتو نو دا پرابلم ډېر غټ دی او ادارې ډېرې کمې دي دا اداره دیس از فرسٹ آف اټس کایند کوم چې د ګورنمنټ سایډ نه پبلک اداره یو جوړه شوې ده ایز ا چایلډ پروټیکشن انسټیټیوټ دا ولنی انسټیټیوټ دی بیا د ګرلز دپاره دا هم دا ولنی دی
نو دا زموږ سره صرف څلور انسټیټیوټس دي ډي آی خان اپټاباد سوات او دا ګرلز کیمپس ایټ پېښور دا بس سکیل اپ کول غواړي ضرورت دی چې دا په هر یو ډسټرکټ باندې اټلیسټ اول ډیویژن لیول باندې بیا ډسټرکټ لیول باندې دا سکیل اپ شي ډیره مننه جی پیام خیبر لوک ورکولو ګرانو کتونکو څنګه چې ډایرکټر صاحب دا خبر وکړه او حقیقت دی نن په دې اداره کې زه خپله موجود یم خوشحالم ډیر یم خپم ډیر یم خوشحاله په دې یم چې کوم اکټیویټیز دا اداره دیو ته ورکوي دی وړو ته په دې ډیر زیات خوشحاله یم په یو اداره کې هم داسې اکټیویټیز باندې دي کتلې چې هغه دی کې دي زمونږ کور کې دي خو خپه په دې یم چې دیو سره هیلپ څوک نه کوي امداد څوک نه کوي نو چې کله دیو سره هیلپ یا ډونیشن په شکل کې امداد وشي نو دا واړه دا ګلالي به زمونږ زی مخ کې تاسو ګورئ جی پیام خیبر زه یم عرفان درانی د الله پامان